د حکومت د طرفه چې کوم د رمضان پیکج 13,000 روپۍ دي دا به کومو کسانو ته ملاویږي؟ زیاتره کسانو ته دا پته نه لګي چې دا به موږ ته ملاویږي که نه ملاویږي. په دې کې ځینې کسان خپل کارډونه چک کوي او هغو ته لیکي وایي تاسو د دې پروګرام دپاره اهل نه یې، نو هغه هر یو کس ته لیکي چې تاسو اهل نه یې. نو په دې ویډیو کې په کوم چې دا به کومو کسانو ته چې دی دا به ملاویږي. بل لا ځینې پکې دا خبره هم کوي، هغه وایي دا پی ټي آی والته چې دی هغو ته خالي ملاویږي. نو چې تاسو ویډیو پوره وګورئ نو تاسو ته به صحیح معلومات در ورسي. ځکه کم کسان چې دا خبره کوي چې دا پی ټي آی والته ملاویږي، نو دا د پی ټي آی د طرفه چې دی دا نه دی، دا چې دی دا د وفاق د طرفه دی، د شهباز شریف د طرفه چې دی کوم وزیر اعظم دی د هغه د طرفه دا پیکج ورکړی کېږي. 13,000 روپۍ چې دی دا ورکړی کېږي. نو دا چې دی دا په ټول ملک کې شروع دی، دا په یو صوبه کې نه دی شروع چې موږ دا ووایو چې دا په خیبر پښتونخوا کې شروع دی او خالي به د خیبر پښتونخوا کسانو ته چې دی دا ملاویږي. نو دا په ټول ملک کې ملاویږي او هر یو کس چې دی هغه به دې کې خپل اهلیت چک کولی شي. خو چې تاسو ته پته ولګي چې کومو کسانو ته ملاویږي. بل لا ځینې کسان وایي د دې د رجسټریشن کولو څه طریقه ده. دا خو ما تاسو ته 5-6 میاشتې مخکې په دې باندې ویډیو کړو چې په دې کې تاسو اوس رجسټریشن وکړئ، خو زیاتر کسانو په دې کې رجسټریشن نه دی کړی، نو هغې کسانو ته به دا نه میلاویږي. کومو کسانو چې کړی دی نو هغو ته به دا میلاویږي. دا هغې کسانو ته میلاویږي چې کم کسان چې دی هغو ته د بېنظیرې روپۍ نه میلاویږي، نو هغې کسانو ته به دا میلاویږي. کومو کسانو ته چې د بېنظیر روپۍ میلاویږي نو د هغو لپاره 10 ارب روپۍ چې دي دا به دې کې ایستلې وي. ما تاسو ته ویلي وو که نه چې دا هغو ویلي دي چې 38 ارب روپۍ دي او 1 کروڑ 21 लाख کسان دي. نو ما تاسو ته وایي که 50 लाख کسانو ته دا میلاو شو نو هم صحیح ده، خو دې 50 लाख کسانو له هم نه ورکوي. کم چې دا بېنظیر وال لپاره ویلي دي نو هغو ته ویلي دي چې ستاسو دا 10,000 روپۍ چې موږ کمې سیوا کړي دي نو دا په دې کې یو ځای شوي. لکه دا 10 ارب روپۍ چې دي دا موږ ستاسو د کفالت پروګرام به تاسو ته مخکې 13,500 میلاوېدلې، دې ځل به تاسو ته 14,500 میلاویږي. نو هغه په دې کې موږ دغه اضافه راوستې ده. نو تاسو ته د رمضان دا روپۍ چې دي دا په دغه طریقه باندې میلاویږي چې کومو کسانو ته 14,500 میلاو شوي نو دا تاسو ته د رمضان پیکج چې دی دا در ورسېدو. چې کومو کسانو ته بېنظیر روپۍ میلاویږي نو هغو له خو دغه اضافه کړي. خو په دې کې ځینې داسې کسان دي چې هغې د دې پروګرام نه ایستلي دي او د هغو سکور د 32 او د 37 په منځ کې دی. د 32 او د 37 په منځ کې دی نو هغې کسانو ته چې دی هم به دا روپۍ میلاویږي، لکه دا 13,000 روپۍ چې دی هغې کسانو ته میلاویږي. نو کومو کسانو چې د بي آی ایس پي دفتر ته تللي او هلته کې رجسټریشن کړی نو دا د هغې کسانو ډیټا رالي او هغه کسان چې دی هغه خپل اهلیت چک کولی شي. چې کوم کسان نه یې تللي او د سره رجسټریشن نه یې کړی نو د هغو ریکارډ چې دی هغه د حکومت سره نه موجود نو هغو ته دا روپۍ نشي میلاوېدلی. لکه کومو کسانو چې کارډونه بلاک شوي دي هغه هم کتی شي، کومو کسانو چې رجسټریشن کړی دی نو هغه هم کتی شي. که تاسو اهل یې نو تاسو ته به دا میلاویږي. د هغو له طرفه تاسو ته میسج هم راتلی شي او تاسو خپل اهلیت چې دی دا هم چک کولی شئ چې په هغې باندې ښه تفصیلي ویډیو زموږ په یوټیوب چینل کې پرته ده، هغه تاسو کتی شئ چې هغه ویډیو وګورئ نو په هغه طریقه خپل اهلیت چک کوئ. خو هر یو کس ته دا نه میلاویږي چې کومو کسانو رجسټریشن نه یې کړی هغو ته هم نه میلاویږي. کومو کسانو ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي نو هغه دې هم خپل اهلیت چې دی دا دې نه چک کوي.